دلته زموږ څه لکه غوندې سبزي و هغه سیلاب ووړ چا لاره کې بند شو هغه خلک ټول متاثرین دي هغه بغیر ډوډۍ نه ناست دی چا سره علاقې ته موږ ته سرکاري راشن اوسه پورې نه دی راغلی یا نور راشن چې راځي حقته چې کم غیر مستحق خلک دي هغه اخلي او مستحق دلته پاتې د خوازخیل ټرست ډېر مشکور یم چې هغه په سختو حالاتو کې دلته رالی او لکه زموږ د خلکو چې کم خدمت یې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو ستاسو ورور افتخار احمد یم. امید ساتم ټول بخیر د خیره. ګرانو کتونکو د سیلاب نه بعد د خوازخیل ټرست ارګنایزیشن په تعاون باندې بیا د هغې چیرمین سید اکبر شاه صاحب او بیا د ډاکټر نظام په خصوصي دلچسپۍ باندې د میډیکل کیمپ چې کوم دی چې په دې کې د کشمیر نه ډاکټر چې کوم دی او د سواد مختلف ځایونو نه کوالیفاید ډاکټرز دي تاثیر بارین مانکیال بیا قدیم کلي کې موجود یو د کشمیر چې کوم دوايانې راغلي دي او دوايانې راوړل شوي دي دغه به د دې خلکو چې کوم د سیلاب سره متاثره شوي دي یقینا ډېر زیات نقصان شوی دی. تاسو به د کیمرې په سترګو هم کتلي وي او د دې نه مخکې هم په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا به تاسو د سیلاب چې کوم دغه افت راغلی په سوات باندې د هغې هغه غمځپلي شوي خلکو ویناګانې اب هم تاسو اورېدلې. نن هم د دغه خلکو خبرې چې کوم دي هغه ستاسو سره شریک کوم چې دوی څه ویل غواړي او د دې میډیکل کیمپ نه دوی څومره پر امید دي او مطمئن دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه لرو سر چې خیر خیریت ته خپل تعارف را سره وکړئ. زه د مانکیال قدیم مانکیال اوسیدونکی یم او چې کوم دی زموږ په تاسو چې کوم ځای کې موجود ده د مانکیال قدیم مانکیال یو سکول دی. په دې سکول کې تاسو رالی اولنی ځل چې زموږ تاسو د سلبزدګانو سره تاسو چې میډیکل کیمپ کې راغلی خو دلته کې بیماریان د سیلاب د وجې نه بیماریان هم سیوا شوي دي او بل زموږ دا مسله ده چې راشن زموږ چې کم راشن کې پی کې حکومت یا د نور خلق لیږي دلته کې هغه ښکته مدین بارین دې علاقو کې هلته کې پاتې کېږي او دلته کې چې موږ کم سیلاب زدګان مانکیال قدیم مانکیال سیری بډی اپو شمال دا علاقې چې تباه شوي ټول دا علاقې دي او کورونه هم دې علاقې تباه شوي دي او راشن هلته کې موږ ته نه رسي چې موږ دې ځای نه هلته لاړ شو یا یو دړی نیمه یا رسي یا نه رسي او خپل په شا باندې ښکته دې ځای پورې راوړو. اوس چونکې حکومت هم مجبوري وه روډ نه و اوس موږ د حکومت ته دا خواست کوو چې دا روډ کمپلیټ شوی دی چې کم حلقې
خلک زموږ سره امداد کوي یا راشن رسوي یا د حکومت ادارې دي هغه دلته راشي خود به خود په دې علاقې په خپله سروې وکړي او دې خلکو سره خصوصي امداد وکړي او زموږ د مانکیال قدیم مانکیال اسکولونه دا اسکولونه چې کوم دي د 15 ورځ د سیلاب نه تر اوسه پورې دا بند دي دا یو پل د ورکوټې غوندې پل د موږ ارضي هغه تاسو چې وکتو که نه په دې لاره تاسو پوره وته د بجلی په کمبو په مدد خپل په مدد سره موږ دا جوړ کړی دی او زموږ اسکولونه بالکل بند دي تر اوسه پورې او کم سیلاب زدګان دي هغه په دې اسکولونو کې پراته دي ټینټونه یا نور راشن چې راځي هغه چې کم غیر مستحق خلک دي هغه اخلي او مستحق دلته پاتې شي. تاسو په دې کم کلي کې تقریبا څومره آبادیان چې کم دي نه ډیمیج شوي دي او متاثر شوي دي؟ نو دا کم سے کم زموږ د 2 کلو کې ډیر شوي دي نیم نه زیات دا مکمل زموږ د کلی وړی ده صرف کم سیلاب زدګان دي څه پکې بره زموږ د کورونو کې مستحق دي او څه پکې سکولونو کې پاتې دي نه ورته ټینټ ملاو شوی دی او نه ورته بل څه شی ملاو شوی دی. تر اوسه پورې چې کم امدادونه راغلي دي یا روان دي د دغه نه څومره مطمئن یې که هغه د بهر هغه مطلب دا دی چې کم امداد چې بهر نه راځي یا دې خلکو د پاره راځي هغه د بحرین نه بره دې خلکو ته نه رسي چې رسي هم یا یو دړی یا یو پیکټ چینی یا دال ورته میلاویږي او حقیقت مدین نه والا تر اوسه پورې دا خلک چوتې راوړي بس روزانه تله دی یو دړی راوړل دي. تاسو د مدین خبره وکړه د دې ځای MP چې کم دی نو هغه هم تقریبا د شرافت حلقه کې راځي شرافت علي خان چې کم دی کوم چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي دا هغوی نه څومره مطمئن یې د سیلاب په ټیم کې خو تقریبا هغوی نه موږ ډېر مطمئن یوم او نه وم مطمئن ځکه چې هغه زموږ مشر دی په کار دغه مدین کې ناست دی دا روډ بال شوی دی د هر علاقې د راشن چې کم راشي اوس خو دې خلکو د راشن ضرورت دی او د بجلی ضرورت دی دا نظام د تقریبا د 15 ورځو نه دا نظام درهم برهم دی دا اسکول هم درهم برهم دی په کار دی هغه راشي دلته ودرېږي ځي خلکو سره شانه بشانه دلته نه راغلی دلته راغلی دی که نه دی راغلی پته نه دی راغلی تر اوسه پورې نو هغې ته هم په کار دی زموږ نور سوات مشران دي یا د بحرین مشران دي هغه هم د راشي سوات وزیر اعلی زموږ خپل سړی دی هغه دې راشي سروې وکړي د خلکو باندې څه حالت تېرېږي. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو د دغه مانکیال قدیم کلي را سره بل یو ځوان ولاړ دی تفوق پوښتنه دې کوو چې یاره څومره د دغه امدادونو نه چې کوم امدادونه راغلي دي د دغه کلو دپاره د دغه سیلاب د متاثرینو په نوم باندې نو د دغې دا څومره مطمئن دی چې آیا حق اقدار ته رسېدلی دی که نه دی؟ السلام علیکم جی اول سره خپل تعارف وکړئ. وعلیکم السلام محمد امین زما نوم دی جی دغه د مانکیال اوسېدونکی یم ته خبره د اقدارانو وکړو اوسه پورې هېڅ اقدار ته راشن نه دی میلاو شوی چا چې کور تللی هغې نه چې چا کور نه دی تللی هغه به زیات اخیستی دی هغه هم په منډه تللی کوم ځای کې ټرک موندلی بحرین کې یا مدین کې هغه ځای کې اوچت کړلی دلته دې علاقې ته موږ ته سرکاري راشن اوسه پورې نه دی راغلی کوم زموږ صوبایي ګورنمنټ د طرف نه دی یا AC صاحب د طرف نه دی AC صاحب ته پکار دی چې کوم د هر علاقې هغې سره خو لیسټونه به موجود دي هر چا به خپل نومونه لیکلي به وي هغه د هغه علاقې خلک دي وغواړي هغو ته دې راشن ورکړي د غون تحصیل بحرین خلک AC صاحب دفتر باندې ورغولا شي ټول لاړ شي چې کوم سایډونو نه چې راغلي هغو ته دغه راشن نه میلاویږي بیا هغه بیا وایي سبا تاسو راشي هغه بیا چې کوم جنرال کونسلر دی نو آیا دغه حق خو د هغه هم جوړېږي چې دغه ډیټا کلیر کړي او هغه مخکې چې کوم اعلی حکام دي د هغوی ته یې په نوټس کې راولي چې یاره زموږ په دې کلي کې دغه کسان چې کوم دي متاثره شوي هغې به خپل ډیټا به اخیستي کیدای شي AC صاحب دفتر کې به هم پروت وي خو هغه حقدار ته نه میلاویږي که میلاو شوي نو هغه به هغه کس ته میلاو شوي هغه غریب زور کولی شي د دې نه علاوه د پاکستان کې داسې ډېرې محکمې هم دي ارګنایزیشن دي تنظیمونه دي چې هغوی هم د خیر ښېګړې دپاره کار کوي د مانکیال ته تر اوسه پورې دغه ادارو کې څه داسې ادارې شته چې هغوی څه امداد کړی دی تعاون کړی دی؟ 195% دلته نه دي شوي 5% به دلته شوي میډیکل کیمپ دلته کې څومره لګېدلي؟ میډیکل کیمپ یو پیرې راغلی د دې نه مخکې کوم چې دا اوس مخکې یو میډیکل کیمپ والا راغلی و د هسپتال ته د اسکول ته بیا تللی سر زموږ اوس موږ خپل MPA صاحب نه MNA صاحب نه ډاکټر حیدر علي صاحب نه خاص کر وزیر اعلی صاحب نه زموږ د دې علاقې کې دا د تقریبا 15-16 کلي مس دی مانکیال دې سره UC مانکیال هم دی UC بالاکوټ هم دی دا د 2 یونین کونسلو مس دی مونږ BHO پسې ډېر وګرځېدو مونږ ته BHO ونه شو اوسه پورې مونږ BHO دپاره وزیر اعلی صاحب ته خاص کر او MNA صاحب ته چې مونږ ته BHO وشي دغه د دې ځای چې کوم متاثرین دي کوم آبادي وړی شوې ده نو تر اوسه پورې د دغه متاثرین چې کوم دي نو هغوی خپله ستوګنه یا وست پاتې کېدو انتظام په کوم ځای کې کوي؟ هغو بعضې نیم سکولونو کې دي څوک خپل رشته دارانو کره دي چا پکې ټین لګول دی تاسو وینئ دلته یو کس 2 کمرې
لاندې ډیمیج کړل یو 3 کمرې ولې یو 2 ډیمیج پاتې دي هغې له پاسه خپل ټین لګول مهرباني او یو پوښتنه درنه کوم دغه د خوازخیل ټرست په تعاون باندې چې کوم میډیکل کیمپ دلته کې راغلی دی او بلا زنانه او نارینه او لوی واړه په دې کې شرکت کوي نو څه ګڼې د دوی په نوم باندې څه پیغام لرئ دا مونږ د زړه نه دا دعا خیږي چې چا دا کیم لګول دی چا چې دلته راوستی دی منکل له خصوصا تاسو راغلي دغه ماشومان زنانه او دا نارینه او دا ټول چې ولاړ دي د دې به زړه نه به تاسو ته دوا خیږي یو مونږ ته د لارې ډېر مشکلات دی اوس کته د مین روډ خو جوړ شو دلته مونږ ته پل نشته دویم نمبر دا دی مونږ اوس بره ډېرې کې کورونه ځان ته جوړ کړی دی چا پاتې دی نو اوس هلته اوبو ضرورت نشته اوبو نشته اوس دې ځای نه دومره دې ځای نه بره حال یو میل لاره کې اوبو څوک راوړی شي هلته مونږ ته پیم که ضرورت شي نو مونږ ته به هلته ولېږي خلکو باندې دا مشکلات دی د خرچات هلته مونږ وړو چا سره نشته دلته زموږ څه لږ غوندې سبزي و هغه سیلاب ووړ چا لاره کې بند شو هغه خلک ټول متاثرین دي هغه بغیر ډوډۍ نه ناست دی چا سره ګوپي لګېشتی نو هغې باندې خوري هغې باندې هغه دستونه شروع شوي دي هغو باندې ځان ته یو عذاب جوړ شوی دی اوس مشران دی مونږ هلته کورونو کې پراته دي خو نن تاسو مونږ باندې ډېر مېرمنګي وکړو کشمیر نه کسان راوړ زمونږ دلته د ماشومانان د زنانه ډېر بیمار وو دې ځای نه کته اوس بهرین ته ځي هلته 2-3 زره روپۍ وشنوتلی شي 2-3 زره روپۍ جیب کې ایستانې نو ته چا نه پیسې غواړې یاره ته ما ته پیسې ورکوه چا سره ایستی نه دلته زموږ کاروبار دې سبزي کې و هغه سبزي بند شو اوس پیسې کوم ځای نه راوړو مونږ صرف دې سبزو دپاره دلته ناست نه دې وطن کې څه دی دلته صرف دغه د خلکو لږ لږ پټي و هغه یې د سیلاب ووړ مونږ هسې پاتې شو اوس ستاسو مونږ باندې ډېر مهرباني وشو خدای دې تاسو ته توفیق ورکړي تاسو کشمیر نه ډاکټر راوړ دلته مونږ ډېر کسانو باندې دومره خپل محنت وکړو او نور به خدای به تاسو ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دغه مانکیال د قدیم کلي دغه خلکو ویناګانې تاسو واورېدې چې یقینا د دغه ځای چې کوم اعلی حکام دي یا واکداران دي نو د هغوی نه په پوره توګه باندې دوی مایوسه دي ځکه چې په دغه افت کې په دغه سیلاب کې په دې کې څه قسم د دوی سره هغه تعاون سرکاري لیول باندې ونه کړی شو او کوم چې مخیر حضرات دي او یا د دې سره کومې داسې ادارې دي چې هغوی په دې ملک کې دننه د خیر ښېګړې لپاره کار کوي نو یقینا هغوی ته به زه د خپل سکرین په وساطت باندې دغه یو پیغام ورکړم چې راشئ په خپله باندې او دا کلي وینئ روډ شو کې اوس ارضي طور پر لږ لږ ځایونو کې تقریبا هغه کار پرې روان دی خو بهر حال هغه لار کولاوه شوې ده دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی څرنګه چې تاسو د ماماجي خبرې واورېدې چې یو خوا خو د دې ځای د کار روزګار په حواله باندې که موږ خبره وکړو نو صرف د پټو آمدنو چې تېر شوي سیلاب کې به 2010 کې او بیا د دې سره سره چې لږ ډېر پاتې نو هغه به دې کې ډېر زیات متاثره شو د دې ځای چې کوم مقامي خلک دی او د چا متاثره شوي دي په سیلاب کې نو یقینا هغوی په سرکاري سکولونو کې او د دې نه علاوه په خپلو رشته دارو کې د هغوی سره خپل ټیم چې کوم دی نو ډېره په ګرانه باندې پاس کوي او ګرانو کتونکو د میډیکل کیمپ په حواله که موږ تاسو ته خبر وکړو نو یقینا دا د دې ځای لپاره ډېر یو ښه اقدام د خوازخیل ټرست ارګنایزیشن شو کیمپ چې کوم دی نو د دې نه ډېر زیات خلک چې کوم دی نو هغه زیات متفیض شو د ډاکټر سره خبرې اترې کوو چې کوم د کشمیر نه کوم راغلي دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ زما نوم ډاکټر اسلم دی موږ نن راغلي یو دلته په منکیال کې موږ میډیکل کیمپ لګولی د خوازخیل ویلفیر ټرست د طرفه دا د دیسي اولنی میډیکل کیمپ دی دیسي ته زموږ د مخکې څوک نه دي راغلي د دیسي ډېرې زیاته محرومیان دي او دیسي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی دلته هر قسم بیماریان د فلډ سره راغلي دي او زیاتره د خلکو کېټې او سینې او مرۍ خراب دي د دیسي خلکو ته د فلډ نه پس چې څه ریلیف نه دی میلاو شوی دا اولنی انیشیټیو و چې خوازخیل ټرست ویلفیر چې دی هغه دا اوچت کړو او موږ د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوو सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ लेके आए क्योंकि ये जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग था शुरुआत में जो ये इलाका जो मैंने देखा है ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग ये वाला इलाका था मैं बहरैन से होके यहाँ आया हूँ लेकिन ये मुझे लगा ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग था और यहाँ जो सैलाब की वजह से जो मतलब बीमारियाँ जो इस इलाके में मनकियाल वाले एरिया में आई हैं वो ज़्यादातर देखने में बच्चों में बच्चे ज़्यादातर बीमार हैं जिनको गैस्ट्रो वगैरह है ठीक है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह एक्यूट टॉन्सिलाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और
तकरीबन 70 to 80% आप ये कह सकते हैं गैस्ट्रो है, ठीक है, और 20% आप कहते हैं कि स्किन इन्फेक्शन है, स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्कैबीज वगैरह खारिश वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो बाकी नॉर्मल है, बाकी कोई असर नहीं है। तो हम इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना इन लोगों को रिलीफ़ दे सकें, 3-4 दिन तक हम रिलीफ़ देंगे और हमसे और भी जितना ताउन हो हम ज़रूर करेंगे। जिनको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है वो ज़रूर मदद करें। ये बुज़ुर्ग पिछले जनाब 10 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, ठीक है, और इन्होंने आज तक गुर्बत की वजह से इन्हें चेक नहीं करा सका, ठीक है। मैंने आज मैंने देखा बुज़ुर्गों की सूरत हाल, ठीक है। अब ये बुज़ुर्ग हैं, अब ये जितने भी अमीर लोग हैं यार, मैं कहता हूँ कि जो मतलब साहिब इस्तात बंदा है, ठीक है, उसको लाजमी आना चाहिए। स्पेशली आजकल इन बुज़ुर्गों को आपकी ज़रूरत है, इन बच्चों को आपकी ज़रूरत है। बच्चे रहो, इन बच्चों को आपके पैसे की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा रिलीफ दें, ठीक है, ताकि ये बच्चे फिर से खुशहाल हो सकें। हम ये चाहते हैं कि ये जो इलाका फ्लड वाला जितने जल्दी हो सके खुशहाल हो सके। زه د خوازخیل ټرست ډیر مشکور یم چې هغه په سختو حالاتو کې دلته رالی او لکه زموږ د خلکو چې کم خدمت یې وکړو او چې کم ضروريات لکه میډیسن شو، لکه څه خلک داسې دي هغو سره پیسې نشته، هغو لکه دوایان یې نشي افورډ کولی، نو دلته خو نن سبا لکه ډېرې زیاتې دا ستونزې دي په دې کې چې کم دی ډایریا ده، ګیسټرونټرایټس ده، دې کې چې کم دی لکه مختلف فلو شوه، نو لکه دا عام دي که نه؟ دا اوس عام دي ځکه چې دغه د حال یا سیلاب د وجې چې دغه بیماریانې کم دي نو دا راغلي دي. څه به ول غواړي تقریبا څومره پیشنټ به تاسو په دغه ټیم کې کتلي وي؟ زه اوس خو ماشاءالله مونږ کم سے کم لکه 300 پیشنټ مونږ وکتله او نور مزید هم لکه داسې پیشنټ لکه چې هغو چې کم دوایي لکه چې هغه دلته اویلیبل نه وه. څه به ول غواړي آخري پیغام لري؟ مرسته وکړي چې کم چې د چا کورونه تللي دي، د چا هوټلې تللي دي، چې چا دکانونه تللي، د خلکو کروڑونو نقصان شوي دي، لکه هغې سره مرسته وکړي. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو د مانکیال دغه سیمې قدیم کلي ته موږ راغلي یو. یقینا چې دغه د خوازخیل ټرست دا یو ډېر ښه کاوش دی چې دغه میډیکل کیمپ چې کوم دی چې په دې کې د کشمیر ډاکټرز د سواد کوالیفاید ډاکټرز هغې پکې شرکت کړی او دغه میډیکل کیمپ چې کوم دی نو دا یې انعقاد کړی او په مانکیال کې په قدیم کلي کې په سکول کې های سیکنډري سکول چې کوم دی نو په هغې کې چې تقریبا د دوی د ډاکټرز ویناره چې د 300 نه اباو پیشنټس کوم دي نو هغوی وکتو او ټوټل صورتحال د دې ځای چې کوم په د ویډیو په شکل به تاسو وکتلی وي چې روډونو کومې مسلې دي او دلته کې د خلکو ته د راشن د خوراک او داسې د هیلث په حواله کوم خبرې وکړو نو د دغه هم ډېر زیات ضروریات دي. تاسو هم پکار چې په دې آفت زده وخت کې او په دې خلکو باندې چې کوم دا تکلیف راغلی په دې کې تاسو هم د خپل وس مناسب د دوی سره کومک وکړئ نو ډېره به ښه وي. د دې سره سره زه خوازخیل د ټرست هم مشکور یم یقینا چې دا یو ډېر ښه کاوش دی. تر بل پروګرامه پورې ما خپل قربي افتخار احمد لور کې اجازت ولو الله مسپارم. الله